کله چې نبی علیه السلام په مدینه منوره کې 9 کاله تیر کړو د هجرت نه پس، او په دې کې نبی علیه السلام ډېرې غزاګانې وکړې، اخر تر دې پورې چې هغه لوی ښار، هغه مبارک ښار مکه مکرمه هغه فتح شوله. په دغه 9 کال د زبرګې میاشت وه، هرقل بادشاه ته دا خبر ورسېدو چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی، او خلک بالکل وږې تږې ناست دی، قات سالفې ده. نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دوی باندې حمله وکړي، په مدینه منوره حمله وکړي، د مسلمانانو حکومت ختم کړي. ځکه دغه زمانه کې د روم حکومت چې دی به ځان ته صفر طاقت ویلو. لویه بادشاهي په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاهي وه. نو هرقل بادشاه دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابلې یو بل بادشاهي موجود وي. نو هرقل بادشاه دا غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي. نو چې کله دی خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی او دا ورته یو دروغ خبر رسېدلی و، نو ده ویره دا موقع د حملې کولو. ځکه په زړه کې د ده دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی. دته یو ځل نبي علیه السلام د اسلام د دعوت لپاره خط لیږلی و. دله چې هغه خط ورسېدو، په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی. دی د مکې نه تللی و دغلته تجارت له. نو د ابو سفیان راوغوښتو د نبی علیه السلام متعلق یې څه تپوسونه وکړه، ابو سفیان ول جوابونه ورکړو. نو دی هرقل بادشاه خپل قوم ته وویل وی دغه سړی چې دی دا رښتینی پیغمبر دی، دا رښتینی پیغمبر دی. او داسې دی په خپل تخت باندې ناست و. وی زه چې په کمزۍ باندې ناست یم او په کمزۍ زما دا خپې پرتې دي، یوه زمانه را روانه ده چې دلته به د هغه قدمونه را رسي، دا ځای به م هغوی فتح کوي. او دا خبره وکړه وی کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي. دا خبره وکړه. او بیا خپل قوم ته دعوت ورکړو وی که د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ نو راځئ چې په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړو. نو چې دا خبره وکړه خلکو یو انقلاب شروع کړو، غوغا شروع کړه. ښه ته په ایمان راوړې؟ نو دی ویریدو. نو خلکو ته ویل وی ما خو اسې ټوکې کولې، تاسو مې کتئ چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې. بدبخته بادشاهي غوره کړه او دین اسلام یې پرېښودو. نبی علیه السلام ته چې خبر راورسېدو نو نبی علیه السلام وفرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاهي غوره کړه او آخرت یې پرېښود. که چېرته د ایمان راوړی وی د ده د وجې نه به په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوی و، ځکه بادشاه و. خو ده وی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس شو. نو ښه ورته پته وه چې دا رښتینی پیغمبر دی. خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موقع ده، ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه. نو دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو. 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو، 40,000. او د نبی علیه السلام مقابلې له روان شو په مدینه منوره باندې د حملې کولو دپاره. دلته نبی علیه السلام ته خبر راورسېد د الله پاکه پیغمبره د روم چې کوم بادشاه د هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حملې کولو اراده کړې ده. نبی علیه السلام صحابه کرام راټول کړو، وی دا خو ډېره زیاته بېخوندتیا ده چې هغه د روم نه را روان شو په مدینه منوره باندې حمله وکړي. ځئ چې موږ ورله مخکې لاړ شو، موږ ورله مخکې ځو، ځکه دا خو بېخوندتیا ده چې هغه راورسي او په موږ باندې حمله وکړي. نبی علیه السلام د 10,000 لښکر تیار کړو د مسلمانانو. داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی، داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی. دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو. خو دا موسم چې و دا سخته ګرمي وه، سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلې ده. او بل پلته د مدینې منورې باغونه چې و هغه هم پخ شوي وو، کجورې پخ شوي وي. نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ځئ چې غذا له ځو. نو دلته کې منافقینو پروپیګنډه شروع کړه، وی دې ګرمۍ ته وګوره او د ده غذا له تلو ته وګوره. او روم کم ځای کې دی؟
دومره لرې تلو نو منافقین خپل ملګرو ته وي په کلاره کښېنئ ګرمي ده لا تنفروا فی الحر ګرمۍ کې مه وځئ دا ګرمي ده په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کېږي الله تبارک وتعالی آیت نازل کو قل نار جهنم اشد حرا د الله پاکه پیغمبر ووایه اور د جهنم د دې غرمونه ډېر ګرم دی تاسو وایئ ګرمي ده مه وځئ که نه ووایه اور د جهنم ګوره ډېر زیات ګرم دی نبی علیه الصلاة وسلام دلته کې لوی لښکر د مسلمانانو تیار شو 10,000 نو د هغې دپاره د سورلوم د ضرورت و د هغې دپاره د جنگ د سامانو ضرورت و نو نبي علیه الصلاة وسلام اعلان وکړو په دې غذا کې وی یاره چنده راوړئ دا واحد غذا ده چې په دې کې نبي علیه الصلاة وسلام د چندې اعلان کړی دی مخکې غذاګانو کې به نبي علیه السلام داسې پټه غونته خبره کوله چې دا راز پاش نه شي دلته یې ښکاره اعلان وکړو وی چنده راوړئ ځکه چې جنگ مو د ډېر یو لوی طاقت سره دی جهاد د یو ډېر لوی طاقت سره دی رومیان دي د زمانې ځان ته سپر طاقت وایي او دویم سفر هم وګت دی لښکر هم زیات دی د جنگ سامان هم نشته دی چنده راوړئ هر صحابي کور ته روان شو ځي چې چنده راوړي عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة وسلام د چندې اعلان وکړو زه ډېر زیات خوشحاله شوم